داستي په دکان کې ماشاءالله ډیر زبردسته چې دا کوم خاص بوټي دي د دې څخه جوړه شوې دوا تاوان یو زره نه لري ګټه چې هر څوک هغه څه ما اکثر کشات څو کس داسي سلاجت یا بلسام یا داسي مختلف کوالټین یا تیل سل از مادام تیل مختلف فارمولې چې دی هغه ته استعمال کړي دي الحمدلله تاسو ما کوم فارمولې استعمال کړي دي هغه خو زه 1 نمبر مستا خالد میدې کپه ده بالکل دا چې کله کور ته مشو نو بل په ډوډۍ ډیره مختای بالکل کله مختلف شیانو خو بیا میدې کې مطلب مشکل دی هغه مطلب چې کوم کپه ده هغه ما چې کور ته بس یو کاچه غو چې مچه الله رب العزت ماشاءالله بس ماشاءالله دی نن الحمدلله اغا صاحب زموږ سره موجود دي زموږ راغلي دي ماشاءالله دی د زعفران چي او د شاتو چي موږ ود تور پلاو کو بس ماشاءالله الحمدلله خبره داسې ده یو خو د قول د ډوډۍ کړی وو اوس په دکان کې په شاتو مړی دا ډېر عجبه خبره ده د شنې چي زعفران او شات عجبه خبره ده په شاتو کې الله رب العزت ډېره شفا یې ده الله رسول فرمایي په دوه شیانو کې شفا ده ستاسو دپاره بالکل یو په قرآن کې او یو په شاتو کې بی عایشه صدیقه فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته خوږ شی ډېر محبوب و او شات یې ډېر خوښ ولو ماشاءالله اوس خو هم داسې موږ په کورو کې د دې شیانو څخه ډېر لرې ولاړو جدیده زمانه شوله خلک په شاتو شرمېږي په سرکه باندې شرمېږي په زیتونو باندې شرمېږي په زعفران باندې شرمېږي یعنې دا څومره تاواني خبره ده ځکه زموږ بچیان زموږ ځوانان دار په دار رسولو مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمه الله عجبه خبره لیکلې ده هغه فرمایي وایي دا الکانو ته پر کم عمر باندې واده ورکول دا نه ده پکار بالکل ولې دا کم عمره الکان د دې اډونه دومره مطلب کچه دي چې دا هلته د واده چې کوم مطلب ژوند دی هغه دی نسي برداشتولی ځکه چې یو واره د چا خوراک کمزوری سي بیا خوراک 2 نمبر سي بیا خوراک چې دی هغه د کیمیکل سي بیا به هغه څه وکړي بالکل ته د ځوانانو ته وګوره زه د ځوانانو ته والله اریان یم نرۍ ګوتې دي بیا نو دلته چلی په ګوته کړی دی بیا په غاړه ګۍ کړې زه ورته وایم دا څه رقم نارینه دي بالکل نارینه به د نارینهو چمونه کوي ښځه به د ښځو چمونه کوي صحیح سلوک حلال د حلالو چمونه حرام د حرامو چمونه نو موږ بله خواته ولاړو اوس ګوره داستي په دکان کې ماشاءالله ډېر زبردسته چې دا کوم خاص بوټي دي د دې څخه جوړه شوې دوا تاوان یو زره نه لري ګټه چې هر څوک بالکل صحیح سلوک دا ستا د شیانو تر ټولو لوی کمال دا دی تاوان نه لري ګټه کوه که نه وکړه بالکل بس دا ډېره غټه ده چې تاوان نه لري خاص کر شات را واخله 1 نمبر پیور شي خلکو ته ورکوه ارزانه د مابین ځواب بس ارزانه بازار په ډک دی 1 نمبر پیور یو خو ستا د ایمان علامت دی بل ستا د دیانت علامه ده بل دا دی چې صفا شي چاته ورسېږي تا ته به دعاګانې کوي بازار کې هېڅوک نه په ملا باور کوي نه په پیر کوي نه په حاکم کوي و یاره نه یم خبر چې دا سړی به ما ته 1 نمبر شي کله راکوي یعنې دلته داسې خلک ستا هغه وایي ما ته تر بل 1000 پیسې ګران راکړه خو 1 نمبر راکړه 1 نمبر ما درته وویلې تاوان یې نسته ګټه که ډېره وکړه لږ وه 2 نمبر شی ګټه یې نسته تاوان چې نو هر څو بس ته په د خپل کار و کتار کې تر ټولو لویه خبره دا ده د غریبانو به ډېر خیال ساتي بیا خاص کر زنانې راواخله هغه معصوم یي څوک کونډه یي څوک یتیم یي څوک مطلب د ژوند په ډېرو لوړو مسلو کې راغلي الله رب العزت به بیا تا ته پر دغه نعمت باندې ډېر لوی مطلب انعامونه درکړي د الله رسول فرمایي که الله و چاته ګاډۍ ورکړې وه د ده ګاډۍ و بل ته فایده نه رسوله الله دا ګاډۍ د ده څه اخلي و بل چا ته ورکوي هغه به بیا فایده هم ورسېږي که الله تا ته کور درکړی و نو د همسایهګانو د ملګرو د شناختخیلو ضرورت شو دا ورکه ګویټک یې ورکه میهمانخانه یې ورکه که نه ورکوې بیا الله ستا څه اخلي و بل چا ته ورکوي بیا به هغه و د مسلمانانو ته ښه چې دی هغه رسوي نو ستا چی به زه نن وکړمه شنې چی بیا زعفران بیا شات دا خالص طاقت دی دا خالص قوت دی
زموږ خلک په برګر کې پسې ګرځي بالکل زموږ خلک د بازار په پکوړو کې پسې ګرځي بالکل دا غره هغه د میدو مالا اول یو ځوان راغلی و خیر څه وخت یې زیات کېږي هغه بیا د بید ډېره معافي ما ډېر زبردست جوس ورله راوغوښتی بالکل صاف پیور جوس هغه دا زه نسم چې ما ولولې دو دا کلمې زما چې دی بیا د بید ډېره معافي هغه د پلسټیک دی ما دا ولې ول ما ته دا چپه ورسته وټلانو ډوډۍ خوړله ډېره بالکل ما پر کور نه خوړله پیور ډوډۍ ده نه خوړله دا بازار کې دا څه معلومه دا چرګ حلال سوی دی که د غی مردار سوی دی دا ته چې د پسه غوښې ورکوي دا دی چې شي دی یو خو ټیک دی وټلان سته ښه پیور شی ورکوي که څه هم ګران دی لیکن زموږ په اوس زمانه کې دا شی ډېر نایابه دا کس پیدا کېږي بالکل الله دې ستا په شاتو کې هم خیر واچي بالکل په شنو چای کې هم خیر واچي ستا د قطر په سفر کې دې هم خدای خیر واچي بالکل او تا آذربایجان نه راځم بالکل هغه سب بس 12 تاریخ مې د قطر روانګي دا او بیا د آذربایجان سفر دی بیرون ممالک دوره د بیا دوبۍ سو بیا ملیشیا سو بیا سعودي سو زه تاسو صرف یو توري درشایم ته پیور کار کوه 1 نمبر کوه بالکل دې ته مو ګورئ چې په دې کې زما 10 روپۍ ګټه ده په هغه کې زما 2 روپۍ ګټه ده هغه 2 تر دې لسو ډېر شي دي صحیح سو په دغه 2 روپۍ کې ستاسو سره د هغه مریضانو اعتماد هم در سره دی نو ته داسې وکړه 2 روپۍ به دې ګټه شي 8 روپۍ د دې مریضانو اعتماد سو او که ته زه 10 روپۍ ګټه غواړم تا ته 10 روپۍ ګټه ورسېدله نو تا ته د هغه خلکو اعتماد چې دی هغه ونه رسېږي اعتماد ډېر وشي اعتماد ډېر وشي هغه سب دا روغنه بلسان دي دا ډېر قیمتي شی دی ډېر قیمتي تحفه ده د سعودي سره ما راوړي مدینه شریف کې بیخي ډېر خرڅېږم او د دې بیخي ډېر دا د طاقت لپاره د قوت لپاره زموږ معاشره چې کوم د هغه دا ټیم په مجموعي قوت مدافعت چې کوم مجموعي طاقت دی ډېر خلک چې کوم دی هغه دا طلب کوي هلکه زنانې خوندي اکثر زنانې خوندي وایي کور کار نه سم کولی ملا مې ماتېږي د هغه وجه دا ده چې کمزوري د وجې او د هغه رقم چې کوم دی ډېر نارینه ورونه دا رقمي وایي کاروبار کار شوی کوم مګر نه سم کولی د هغه د وجې د ملا تکلیف دا بیا اصلي سلاجت دی دا اصلي سلاجت دی اورجنل مولوي صاحب خبره دا تازه راوستلې ډوډۍ په نیت یم او خبرې د سلاجت شروع بالکل او دا اصلي زعفران خبره ما درته وویله دا پیور شی داسې مثال لري لکه د خپلې مور پلار بالکل دا خپل مور پلار خو څونه مرتبه لري ډېره مرتبه لري داسې په خوراک کې پیور د خاورو د غرو د ځنګلو بالکل د دښتو بیابانو شان دا ډېر زورور دی هغه سب زموږ شات چې کوم دي زموږ شات په تمام بلوچستان کې نه په تمام پاکستان کې زه هر کس ته دا چیلنج ورکوم زما شات چې دی هغه ټیسټ کړه لیبارټري کړه که 2 نمبر ولو تاسې کړه راس خپل پیسې واخله خبره داسې ده خبره داسې ده دا عطر نه دی دا عطر سړی صفتونه نه کوي ډېر زورور عطر دی خالي دی دی ولګوي بالکل دی د خپلې پزې ته نږدې کي بیا په خپله دا عطر وایي چې زه څوک یم ستا شات هم دغسې بالکل څوک دې وخوري بالکل چې دا څوک د شاتو سره تعلق لري هغه چې مازې خولې لره ویوړو په پوهېږي چې دا 1 نمبر دی بالکل که 2 نمبر دی بالکل هغه سب بس دا الحمدلله دا ستا رقم د انسانانو د عوامو د بزرګانو د مختلفو انسانانو دعاوې دي د الله تعالی ډېر فضل و کرم دی چې په بلوچستان کې مختلفو ځایو کې علاجونه کوم بیرون ممالک علاجونه کوم ما ته ته لږ ساعت مخکې مجلس وکړي چې د پېښوره څه مریضان رالو مازدیګر علاج وکړي بیرته ماښام روان سو بل ورځ د کراچۍ څه مریضان رالو په کوشلا کې به ما باندې علاج وکړي بیرته روان سو الله رسول فرمایي الله رب العزت د هرې بیمارۍ دوا پیدا کړې بالکل دا ما سیواله سپینږیرتوب ما سیواله مرګه دا دوا نه لري صحیح سو نو بس دا ټول شان د شفا شان دي خو شرط دا دی چې پر برابر سي چې نه یې برابر سوی یا نه بیا دونه تاوانونه نقصانونه ویسي نو بس خدای پاک دې موږ ته ښه ژوند رانصیب او الله تعالی دې موږ ته د خیر د عافیت او برکت ژوند رانصیب کړي بس موږ هم کوشش کوو هغه صاحب چې موږ ته یو څوک دعا وکړي موږ دا کوشش کوو دا دنیا چې دغه خبره داسې ده زه چاته دا نه وایم چې ته ماته دعا بالکل ته خدمت وکړه دا ستا خدمت دی په خپله پر دې دعا مجبوره پر دې دعا مجبوره بالکل دا قاضي حمیدالله جان صاحب زموږ د ګجران والي ډېر زورور اتیکه سړی و ډېر الله والا هغه به ویلي ول چې کله خیر وکړې ښه د چا سره وکړې دی مور ته چې ماته دعا کوه د ده د زړه څخه خپله یو دعا وځي هغه ډایرکټ د الله و دربار ته رسېږي به زه تا ته د هغه یوه خبره کوم پیور کار کوه 1 نمبر کار کوه 2 نمبر کار مه کوه د پیسو خیال مه ساته د ځان خیال مه ساته ځکه که زه مثال ښکاره مثال در کوم زه بغیر د اوداسه لمونځ ورکړم ستا څه خیال دی آخرت کې به الله ما وبخښي نو داسې دا ستا دغه کار چې ته 1 نمبر وکړې
او بیا به الله تا بخښي او که د 2 نمبر وکړي نو دا مه وایه چې زه مولوي صاحب یم زه مفتي یم زه حکیم یم یا بیا حکیم نه بیا ظالم یې بیا جابر یې بیا د دې خلکو دښمن یې بس نور یوه خبره هم په دې کې نشته موږ نور هېڅ څومره درته وایو بس د الله ډېر فضل دی هغه صاحب چې دا ټیم په بلوچستان کې د هغه کوم بیرون ممالک مختلفو ځایونو کې زه د مریضانو علاجونه کوم الله پاک دې مریضان جوړ کړي دي چې هغه د هغه مایوسه سوي ول الله پاک شفا وویلې چې کوم څوک جوړ سوی دی وسستا خالي د معدې کپه ده بالکل دا چې کله کور ته موږ شو د بل په ډوډۍ ډېره مخته یو بالکل نو کله مختلف شیان وخورو بیا معدې کې مطلب مشکل دی هغه مطلب چې کوم کپه ده هغه ما چې کور ته بس یوه کاچغه وکړو چې مچه الله رب العزت مې جل ښه کړي نو بس چې ښه شیان جوړ کړي جهان به دې یادوي بالکل هغه څه زما اکثر کشات څوک داسې سلاجت یا بلسانس یا داسې مختلف کوالټیان یا تیل سول زما دم تیل مختلف فارمولې چې دی هغه ته استعمال کړي دي الحمدلله بس ما کوم فارمولې استعمال کړي دي هغه خو زه 1 نمبر منم چې ما نه دي استعمال کړي د هغو به صفتونه نه راته کوي هغه صفتونه استعمال کما بیا زه وایم هغه کومې چې استعمال کړي دغه صفت خوشاله مطمئن وي الحمدلله زه دا وایم چې لکه خلک زما سره ډېر ښه کوي بالکل الله فضل دی الله احسان داسې نه چې موږ ښه خلک یو داسې د هر چا سره وکړه بالکل دا غره کوي عبدالرحمن بابا وایي وایي هر څوک عبدالرحمن دی بالکل یوازې خپل ځان ته مه ګوره د رحمان په دربار کې هر څوک عبدالرحمن دی نو که ته وایې چې یا خالي عبدالرحمن دی نه 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 دا هر بنده دا د الله په دربار کې عبدالرحمن دی که د هر بنده سره به ته دغسې کوې بیا خاص کر غریبان خاص کر مسکینان نو بیا چې جوړ سي بیا دا ستا د دوا د وجې دی لمانځه لره ولاړ سي دی تبلیغ لره ولاړ سي دی جهاد لره ولاړ سي دی تلاوت شروع کړي د سترګې برابرې سي نو ته نور څه غواړې ډېره غټه خبره ډېر غټه احساس دی بس الله دې ما ته په خپل کار کې د ښه کولو توفیق راکړي و تا ته په خپل کار کې و نورې حجامو ولا ته په خپل کار کې ښه زبردسته خدمت وکړي زه د خدمت ډېر قایله یم هغه کې بیا دا خبره نه ده چې زه څوک یم ته څوک یې خدمت چې هر چا کوي بس موږ د هغه ډېر دعاګوي هغه صاحب لکه څنګه چې ستا نصیحت ما ته وکړي یقینا زما ډېر په زړه باندې ولګېدی ما ته د استادانو د والدینو د مور د پلار دغه نصیحت دی هغه وایي بس وایي ښه شی جوړوه 2 نمبر شی دې نه وي وایي ښه شی جوړوه خو چې رزلټ ولري او یو مسلمان ته فایده ورورسوي د تاوان نه ورورسوي فایده کې ډېر ورسول بس تاوان نه ورورسوي او کې تاوان نه ورورسوي بس فایده کې ډېر تاوان نه رسېده دا غټه دا ولې ځکه نو سبا خلک چې دي هغه ستړي دي مایوسه دي وایي ما علاجونه ډېر کړي دي زه نه جوړېږم زه ته د الله د در سره مه ناامیده کېږه ولې موږ د دې مریضانو علاجونه کړي دي چې ډاکټرانو ته ویلي چې ته به اپرېشن کوې مګر ما علاج کړی دی الله شفا ورکړې ده بس دا د الله فضل و کرم دی او داسې اوس خو مختلف داسې ډېر خلک چې کوم دي هغه هم ګرځېدلي ستړي سوي ولې نو سبا چې کوم دي لکه څنګه تا ډېر خاص خبرې وکړې چې پراډو دوکه ډېره زه به یو شان پورې درته ووایم که زه په دې ښار کې دا دعوه وکړم چې تر ما بل غټ ملا نشته بالکل تر دې غټ درواغ نشته دا به منې که تا وویل چې تر ما غټ حاکم نشته تر دې غټ درواغ بالکل دا په دې اوس زمانه کې ښه علما بالکل ښه حاکمان ښه ډاکټران ښه تجاران ښه مطلب حاکمان را واخله په هر ډول هر څوک شته خو بس خبره دا ده چې زه د خپل ځان پابنده یم ته د خپل ځان زه به څوک کډې ته نه اچوم ته څوک کډې ته مه اچوه بس دا زما ستا دپاره لویه فلسفه ده دا زما ستا د ژوند خلاصه ده او نتیجه ده وزو ډوډۍ لره ورور بالکل جزاک الله